زمن پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اللہ پاک پیدا کو دا عمر ابتدائی سلویخ کالا پر امن طریقے سرا تیر شو او ہر چا دا پیغمبر علیہ السلام خو قدر عزت کو ادب احترام کو صادق او امین بے ورتوی خپل امانتون بے وسرا کے خودل چې کله سلویخ کاله عمر پوره شو او الله پیغمبري ورکړو د قوم ته وی چې د یو الله عبادت کوي نو دا ټول خلق مخالف شو او بیا ورته هر قسمه سختی او تکلیفونه رسول شروع کړل پیغمبر علیہ السلام باندې هم ظلمونه او په صحابه کرامو باندې هم ظلمونه او د پیغمبر علیہ السلام د بے ادبه بے حرمته چې څومره وس د دوی نه کېدی شو نو هغه وکړو مکې سره نږدې طائف یو علاقه ده پیغمبر علیہ السلام اراده فرمایلا چې طائف ته بلاړ شم او د طائف چې کم مشران خلق دی او غي سره خبرو کم شاید چې هغوی اسلام قبول کی او اسلام ته قوت حاصل شي او پیغمبر علیہ السلام چې طائف ته لاړ نو د هغه ځای خلکو هم ظلمونه وکړل او پیغمبر علیہ السلام پکانو دومره اویشته چې بدن مبارک زخمی شو واپس پیغمبر علیہ السلام چې مکې ته تشریف راوړو نو د مکې خلک خبر شو چې دی خو طائف ته تللی دی او زمان خلاف قوت پیدا کوي نو بیا د وجلو کوشش کوو خو بیا د مکې یو لوی سردار را مخکې شو هغه ویل چې ما دله امن ورکړی دی نو د عربو دا قاعده وه چې چا به وی ما د فلاني له امن ورکړی بیا به هغه ته چا څه وی نه نو د هغې د وجې نه پیغمبر علیه السلام سره ګزاره وشوله د مکې خلکو ګزاره وکړله خو په خپل وس باندې بې حرمتي بې ادبي ډېره وکړله د پیغمبر علیہ السلام تر ابو طالب با مدافعت کو هغه هم وفات شو او مشر بی بی خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنها هغه به د ډاډګیرنې خبرې کولې نه هغه هم وفات شوله نو پیغمبر علیہ السلام ته د هر طرف نه غمونه تکلیفونه رالله خلق خپل وس د بے عزته وکړه او الله د ډیر عزت انتظام وکړه نو پیغمبر علیہ السلام معراج ته وبلو نو معراج واقعه د پیغمبر علیہ السلام د نبوت په 11 کال باندې شوې ده 10 کاله د نبوت تیر شو نو په 11 کال باندې د معراج واقع شوی ده تاریخ کې د علماء اختلاف دے مختلف اقوال دي 10 اقوال پکې او مشهوره خبره ده چې 28 د رجب او 11 کال د نبوت چې الله پیغمبر علیہ السلام ته معراج ورکړی دی نمازیګر نه داسې نری نری شبنم ورېده نری نری بارانو ښکلې ښکلې هوا لګېده فضا ټوله معطره وه خوشبویانې وې
اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام را اوبلل، او اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تویل جبرائیلا زنن دیر خوشحال ما الہ العالمین تل تل خوشحال اسے خدا خوشحال سبب سدے ولی وینن خپل محبوب راغوارما معراج ولا ورکوما جنتونو ته بلار شي د جنت چې کم فرشته مشران دي انتظام دا غوی پلاس دی هغوی ته به ووایي چې جنتونه ډېر خشته کې مخکنم خشته دي و میلمه را روان دی نو دا جنتونه نورم خشته کې د دوزخ داروغه فرشتو ته وی چې دوزخونه ټول ساړه کې جنتونه دې خشته شي او د جنت نا یو براق ځان سره بوزا په دغه براق باندې با پیغمبر علیہ السلام معراج لرازی نو جبرائیل علیہ السلام جنت تلاړو او په جنت کې ډېر براقونه دي دا براق چې دی نو دا د جنت یو حیوان دی د قچرنا په بدن کې یو پوټې کم دی د خرنا په بدن کې یو پوټې زیات دی براق ورته ځکه وایي چې برق رفتار چې کم ځای قدم کیدی هغه کې یو پړق وشي بل قدم چې کیدی هغه ځای کې یو پړق وشي د بجلی نه تیز روان دی نو جبرائیل علیہ السلام په براق پسې جنت ته چلاړ نو په جنت کې ډېر براقونه ګوره چې کم یو ښکلی دی چې هغه محبوب پسې روان کړمه یو براق دی چې اړخ ته ولاړ دی او سترګو نه اوښکې روانې دي جاړي جبرائیل علیہ السلام ورغې وی براقه ولې جاړئ هغه براق ورته وی ما اوریدلی دی چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم با الله معراج ته راغواړي او د جنت نه به ورپسې یو براق لیږي نو د هغې وخت نه په دې خپل نصیب باندې جاړم چې زه دومره کمزور یم چې ما به چرته بوځي چېرته یو ښکلی براق به بوځي زه بد نصیبه به پاتې شم په ما به محبوب سورلي ونه کي بس په دقې باندې جاړم جبرائیل علیہ السلام ورته ویل وی دا دونه جړا دې کړې ده عاجزي دې کړې ده ستا د دې عاجزۍ او د جړا په وجه امتا بوځم بل نه بوځم اقا براق جبرائیل علیہ السلام د ځان سره را روان کو پیغمبر علیہ السلام ماسختن نرستو د ام هانی بی بی په کور کې و ام هانی بی بی دا د پیغمبر علیہ السلام د تر لور ده د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خور ده او د هغوی په کور کې پیغمبر علیہ السلام ماسختن نرستو په کمره کې آرام کو دې کې د کوټې چت سورې شو او د برنا جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو پیغمبر علیہ السلام بیدار کا دا ام هانی بی بی دا کور نے حرم شریف تا بوتو پا حرم شریف کے پا حتویم کے بیا پیغمبر علیہ السلام سملاست آرام کئی خوب ورغی بیا جبرائیل اسرافیل میکائیل علیہم السلام دوی ورغلی دی او پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام دا خوب را بیدار کو دا حتویم نے را اوستو او دا زمزم کوئی طرف تے بوتو او پاغذے کے سملو دا زړه اپریشن ولو کو سینه مبارکه کولو کړلا زړه مبارکه بهر را اوستو
د زمزم په اوبو باندې د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک ووینځو او د جنت نه د اپریشن ټول سامان راوړل شوی دی. د سرو زرو یو پتنوس هغه د ایمان او د رحمتونو نه ډکو په زړه مبارک کې هغه ورواچو، نور یې پکې ورواچو. او بیا ټانکې ورکړلې، سینه مبارکه وګنډلې شوله. د اپریشن تمام سامان د جنت نه راغلی دی، خو د زړه د وینځلو دپاره د جنت اوبې نه دي راوړی، د زمزم اوبې راواغشتې په هغې. په کائنات کې د ټولو نه اعلی څیزونه دي هغه د پیغمبر علیه السلام دپاره دي. نو د جنت اعلی څیزونه راورسېدل، خو اوبه د جنت را نغللې. نو دې نه معلومیږي چې د الله په نظر کې د زمزم اوبه د جنت د اوبو نه بهتري. نو ځکه د زمزم په اوبو باندې د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک یې ووینځه او بیا پکې نور یې پکې ورواچو، بیا په خپل ځای باندې کېښود ویې ګنډه. د اپریشن نه پس پیغمبر علیہ السلام جبرائیل، اسرافیل، میکائیل علیہم السلام اوس سفر شروع کئی با. براق حاضر کو پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام وی چې په دې براق باندې سور شه په بره بزو. وی دغه وخت کې د براق داسې شوخي غوندې وکړله. وی جبرائیل علیہ السلام ته چې براقه د نن ورځې پورې ستا په شا باندې د الله د محبوب نه بهتر بل چا سورلي نه ده کړې، او په کائنات کې د ټولو نه اعلی او بهتر اوچت مرتبه والا محمد رسول الله په تا سورلي کوي. تا شوخي وکړله. ولې دې شوخي وکړله؟ وی دا براق چې دی نو د ډېرې حیا د شرم د وجې نه سترګې ښکته کړه، خوله خوله شو. او بیا د براق وی ما شوخي دی له نه ده کړې چې ګنې زه په ځان باندې پیغمبر علیه السلام سورلی ته نه پرېږدم. دې دپاره مې کړې ده چې نن خو معراج دی، پیغمبر علیه السلام الله ځان ته بلی، نو نن یې واپسې زه راولېږلم، په ما به سورلي کوي. د قیامت پر ورځ چې د قبر نه راپاسي او الله یې خپلې پیشې ته بلی، هلته به 50 سورلي کوي. که په ما هلته سورلي کوي نو اوس د سورلي را باندې وکړي، وعده دې را سره وکړي چې د قیامت پر ورځ به په ما سورلي کوي. پیغمبر علیه السلام ورته بېغمه شه، د قیامت پر ورځ چې د قبر نه راوځم ته به حاضر یې، په تا به سورلي کومه. براق خوشحاله شو. اوس پیغمبر علیه السلام جړغونی شو. نو جبرائیل علیه السلام ورته چې د الله محبوبه نن خو د خوشحالۍ موقع ده، سترګو مبارکو کې دې اوښکې راغللې. نو پیغمبر علیه السلام ورته الله خو ما نن خپلې پیشې ته بوځي، نو ما له براق راوستو. نو د قیامت پر ورځ زما امتیان چې خپلې پیشې ته بلي، هغوی له به د براق انتظام وي که به نه وي. که زما امت له د براق انتظام هلته نه وي، زه نن په براق سورلي نه کومه. الله تسلی ورکوي ستا امتیان چې ځان ته پیش کومه، هغوی له به هم د سورلۍ انتظام کومه. بیا پیغمبر علیه السلام په براق باندې سور شو. یو روایت کې دی چې جبرائیل علیه السلام واپسې شاته سور شو، او بل روایت کې دی چې دوی رکاب سره پیاده روان دي. جبرائیل، اسرافیل، میکائیل علیهم السلام براق سره پیاده ځي، پیغمبر علیه السلام په براق باندې سور دی. د دویم روایت کې خبرې مو کوي، په براق باندې پیغمبر علیه السلام سور شو او سفر شروع شو. یو ځای کې په لاره باندې یو بوډۍ ښځه راغله. بوډۍ آواز وکړ
وی لږ ودرېږه دی او مسلې تپوس درنه کومه. جبرائیل علیه السلام وی جواب مه ورکوه. بیا یو بوډا مخې له راغی او هغه آواز وکړه ما ته لږ ودرېږه تپوس کومه. وی مه کوه جواب ورته. د هغې نه پس بیا 3 کسان ولاړ دي او هغوی هم آواز وکړه السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو. جبرائیل علیہ السلام وی دی ته د سلام جواب وکړه. بیا جبرائیل علیہ السلام وضاحت کوي چې دا بوډۍ دې ولیدله دا دنیا وه، خو دا بوډۍ چې ونه دی جامې داسې خشته اغوستې وې، ځان نه ناوې جوړه کړه، زرق برق جامې یې وې، او دا لاسونه یې سرو. وی دا په دې زرق برق جامو باندې دا دنیادار ځان ته راکاږي، خو د دې دا یو لاس د نکریزو دی، د دنیا عاشق ته دا لاس وښیي. خو چې کله د دنیا عاشق دنیا ته ورنږدې شو، د دنیا ته نه په مخ څپېړه داسې وویسته چې دا دویم لاس د دې د دنیا د عاشق په وینو باندې سور دی. او دې بوډۍ ته وګوره که نه، عمر یې ډېر لږ پاتې دی. څنګه چې د دې بوډۍ عمر لږ دی، داسې د دنیا عمر هم لږ دی. دنیا ختمېدو واله ده، د دنیا عمر ډېر لږ دی. که دې ته ودرېدلی وې نو دنیا امت به دنیادار و. شکر دی الله بچ کړلی دې ته ونه درېدی. دا بوډا چې ونه دا شیطان ولاړو مخې ته، که ده ته ودرېدلی د امت به دې ګمراه شوی و. او دا مخکې چې 3 کسان دی ولیدل، نو دا ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام دی، ستا استقبال ته ودرېدلي دي. بیا په لاره باندې نور عجایبات پیغمبر علیه السلام هم لیدلی دي. یو ځای کې څه خلک دي چې هغوی نوکونه د تانبې دي لکه د رمبي په شانتې، او دا خپل مخونه او دا سینې شوکی خوري. وی جبرائیل دا کم خلق دی؟ وی دا ستا په امت کې هغه خلق دي چې هغوی غیبت کوي، پردی غوښې خوري. نن په اجره کې غیبت دی، په جماعت کې غیبت دی، که د مړي دوا له لاړ شي په کټ کې به ناست دي غیبت به کوي. دې ته ګوري نه مړی شوی دی، دی په غیبت. او بعضې ځای کې هماغې مړي پسې خبرې کوي، د چا دوا له چې تلي هماغه پسې لګیا دي خبرې کوي. نو دا غیبت والا دي. مخکې سفر کې بیا یو نهر راغی، او په هغې نهر کې خلک دي چې په هغې کې غپم وی او کاڼي راخلي هغه خوري. وی دا کم خلک دي؟ وی دا سودخواره دي. بیا لږ مخکې چې لاړه نو څه خلک دي هغې په پټو کې کرونده وکړي، تخم وکري او هغه سات زرغون شي، فصل غټ شي، اوریبلی شي، غوبل شي، دانه جدا شي، بز جدا شي. دا څوک دي؟ وی دا مجاهدین دي، د الله په لار کې جهاد کوي او د دوی دا ثوابونه داسې بار بار زیاتېږي. لږ مخکې چې لاړه نو بل ځای کې ولیدل چې یو سړی پروت دی او بل راشي او غټ کاڼي راوالي په دې سر باندې ولي سر ولا چخنې کوي، کاڼي راسي اورغړي. سړی مخکې لاړ شي په هغې کاڼي پسې، کاڼي رالي چې دی خوا ګوري د دې سړي سر بیا جوړ شوی دی، بیا پې په کاڼي باندې ګزار وکړي، دا سر ولا چخنې کوي بار بار. داسې دي. وی دا هغه مسلمانان دي چې د مانځه په وخت کې دی اوده شي، مونځ ته نه پاتې شي، په مانځه کې غفلت کوي، دا هغه خلک دي. بیا مخکې نور خلک ولیدل چې هغوی په دې خپل عورت باندې داسې چیړې میړې تړلې دي، عورت یې پې پټ کړی دی، او څه زقوم غوندې دي د ځناورو په شانتې دوی ورځي او هغه زقوم خوري. دا کم خلک دي؟ وی دا د امت سودخواره دي، سود خوري، زقوم په شانتې په ځنګل کې سریږي.
مخکې یو قوم دی مزیدار کټوی دی ښکلې ښکلې غوښې پکې پخ شوي دي مسالې پکې دي خوشبویانې د هغې مسالو را پورته کېږي په ځای پرتې دي او دا خلک ورځي او مرداره غوښه څښا بوی کوي په هغې باندې ورځي او د هغې نه خوراک کوي وی دا کم خلق دي وی دا د امت هغه خلق دي چې په حلاله نکاح کې ښځه شته هغې په ځای پرېښې ده او مردارې پسې ګرځي دا زناکار دي او دا هغه ښځې دي چې خپل په حلاله نکاح باندې خاوند یې شته هغې په ځای پرېښې ده او دا په زنا پسې ګرځي مخکې یو ځای کې یو غټ لرګی پروت دی چې په لاره څوک ځي هغه لرګي پورې جامې اونخلي او جامې ترې نه راکاږي شلی شوکی یې داسې دي وی دا د امت هغه خلک دي چې شکمار دي لارو کې ناست دي شوکې او ډاکې کوي مخکې څه خلک دي او د خشاک ګېډي ورسره دي هغه اوچتولی نشي او ګېډې کېږدي او نور پکې ور واچي دا ګېډې نور هم زیاتوي او بیا اوچتولی هم نشي دا کم خلک دي دا هغه خلک دي چې پردي حقونه یې اغشتي دي د هغې انتظام د خلاصي نشي کولی نور حقونه په ځان باندې را اړوي پردي حقونه خوري او بیا مخکې څه خلک دي چې د هغوی دا شونډې او دا ژبې د اور په قیانچانو باندې کټ کېږي دا کم خلک دي دا د امت هغه واعظان دي چې وایي کومه خبره نو په هغې باندې عمل نه کوي بل ته وایي په خپله پې عمل نه کوي یو ځای کې یو سړی دی او د مرګ فرشته ورپسې راله روح ترې نه اخلي او یو خشته سړی راغی او د مرګ هغه فرشتې ته وایي دی پرېږده د نه روح مه اخله سړی یې واپس که فرشته یې واپس کړله او دا سړی یې ترې راخلاص که وی جبرائیله دا څوک دي وی دې بنده د مور پلار خدمت کړی دی نو د مور پلار خدمت نه دا خشته سړی جوړ شو او د مرګ فرشته رسخت که دی یې ترې خلاص که نو د مور پلار خدمت په دې باندې مرګ نه بچ کېدل نشته خو نیټه خو پرې رستو کېدی شي د مور پلار په دعا باندې یو حدیث مبارک کې راغلی دي درې څیزونه د دریو نه بغیر قبلیږي نه درې څیزونه بغیر د دریو نه قبلیږي نه د الله عبادت د پیغمبر علیه السلام د طاعت نه بغیر نه قبلیږي د الله عبادت د پیغمبر علیه السلام د طاعت تابعدارۍ نه بغیر نه قبلیږي او منځ بغیر زکات نه قبلیږي چې منځ کې او زکات نه ورکې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة برغې ویلي دي او دریم د الله عبادت د مور پلار د طاعت نه بغیر نه قبلیږي چې مور پلار ناراضي نو عبادت دې قبلیږي نه نو بنده که د مرګ نه ځان بچ کوي نو بچ کېدی نشي او د مور پلار په دعا نیټه رستو کېدی شي یو ځای کې بل یو سړی دی یو طرف ته د پیغمبرانو یو لوی جماعت یو طرف ته ناست دی او یو سړی دی چې هغه جماعت له ورځي پیغمبرانو سره کېناستل غواړي خو بل یو سړی راشي او دله دیکه ورکړي خوښه مه راځه دی کې یو بوډۍ ښځه راله او د دې سړي په سر یې لاس کېښوده او د مټې ونیوه او د پیغمبرانو په ډله کې کېنو وی جبرائیله دا څوک دی وی دا بوډۍ ده د مور ده ده د دې مور خدمت کړی دی نو د مور په خدمت د پیغمبرانو ډله کې کېناسته صحبت او ملګرتیا ورسره میلاو شوله نو دی مور ده اوس فکر وکړه چې د مور او د پلار خدمت پکار دی او که نه دی عام خلک د مور پلار خدمت کوي دعا ترې نه اخلي او که نه اخلي نو دې فضیلتونو ته وګوره نو د مور پلار خدمت هر وخت پکار دی د مور پلار په مخ ته په کتو کې د قبول شوي حج ثواب الله ورکوي
بل یو سړی دی د تندې د لاسه دا جبې روزي او بل کس راغی او د کوثر اوبې وله راوړې هغې وله ورکړلې وی دا څوک دی وی دا د یو محتاج خور خدمت کړی دی هغې نه دا جوړ شو نو مور سره ښېګړه کوه پلار سره ښېګړه کوه خور سره ښېګړه کوه لور محتاج د هغې سره ښېګړه وکړه نو قیامت کې پکارېږي او بل یو بنده دی چې فرشتې بربنډ راکاږي او دوزخ ته یې بوځي او بل بنده راغی هغې پې د پاسه یو څادر واچو او پټ یې که د هغوی نه اخلاص که وی دا څوک دی وی دا د ده نیکه بیبي ده دا سړی په دنیا کې که بد عمل کوي نو دا ښځه د بدۍ نه منې کوي او په نیک عمل کې دا ښځه ورسره تعاون کوي نو دا د ده بیبي ده نو دی د دې دوزخ نه هم بچ که د راښکو نه د بربنډوالي نه هم بچ که دا عجایبات په لاره باندې لیدل کېدل تر دې چې براق بیت المقدس ته ورسېدو بیت المقدس د دروازې نه بهر یوه ګټه ده او په هغې ګټه کې سورې دي خو هغه سورې په خاورو ماورو باندې بند شوې دي جبرائیل علیه السلام په ګوته باندې هغه سورې کولو که او براق یې په هغې پورې وتړو اوس بیت المقدس ته پیغمبر علیه السلام دننه ورغی نورانی فرشته بیت المقدس ته راغلی دي د جنت حورانې جنت ته راغلی دي او د نور مشالونه ورسره دي تمام پیغمبران الله پاک بیت المقدس ته راجمع کړي دي جبرائیل علیه السلام د ټولو سره تعارف وکړه د پیغمبر علیه السلام او د هغوی هم تعارف وشو تعارف نرستو یو پیغمبر مختصر بیان هم وکړو تقریرونه هم وشو او بیا د هغې نه پس صفونه جوړ شو اوس د جمع منځ به کېږي پیغمبر علیه السلام کتل را کتل چې څوک به امامتی ته مخکې کېږي جبرائیل علیه السلام راغی او پیغمبر علیه السلام یې د لاس مبارک نه ونیو د الله محبوبه ته مخکې شه دا ټول پیغمبران به نن تا پسې ودرېږي ته امام الانبیاء د ټولو پیغمبرانو امام یې نو پیغمبر علیه السلام مخکې شو او تمام پیغمبران ورپسې ودرېدې مقتدیان شو په جمع باندې مونځ شو او د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام دپاره د جنت نه یو پوړی یو اندرپایا راوړې شوله هغه ولګېدله او پیغمبر علیه السلام او جبرائیل علیه السلام په هغې پوړی باندې اسمانونو طرف ته روان شو د ډومبني اسمان دروازې ته چې ورسېدل نو دروازه وټکوله دننه دربان ولاړ دی هغه تپوس کوي من انت ته څوک یې جبرائیل علیه السلام ورته انا جبرائیل زه خو جبرائیل یم وی ومن معک تا سره څوک دی وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد بعث الیه سوال جواب شوی دی پس وی او شوی دی نو ففتح لنا من ته وی دروازه کولو شوله رومبني اسمان ته پیغمبر علیه السلام ورغی هلته کې آدم علیه السلام ناستو او خی طرف ته چې وګوري نو نور انسانان دي آدم علیه السلام خوشحاله شي مسکی شي او چې ګس طرف ته وګوري نور انسانان ناست دي آدم علیه السلام وګوري نو جړغونی شي وجاړي جبرائیل علیہ السلام دا بابا آدم علیہ السلام دے او دا دے خو مومنان بچی دی جنتیان دی چی دوی تا اگوری نو اخان دی دے بل طرف تا کافران دی دوزخیان دی چی اگوری دا غوی پا حال باندے اجاڑی ہر کلے و تا اویل شو مرحبا اویل شو
بیا دویم اسمان ته لاړل، هلته هم دقه شانتې دروازه وټکېده، دروازه کولو شوه. بره عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام د هغوی سره ملاقات شو، هغوی هم هرکلی ووی، مرحبا یې ووی. بیا دریم اسمان، څلورم، پنځم، اوومه پورې هر اسمان دروازه به کلاوېده او پیغمبر علیه السلام به په بره باندې روان و. اووم اسمان باندې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو او هلته کې د فرشتو کعبه ده، څنګه چې په دنیا کې د انسانانو کعبه بیت الله، دقه شانتې په اووم اسمان باندې د فرشتو کعبه ده. او هغه کعبې سره ابراهیم علیه السلام ناستو. په دنیا کې د کعبې بانی دی، نو په آسمانونو کې هم د کعبې په خوا کې دی. دغه ځای کې سدرة المنتهى یوه ونه ده، سدرة المنتهى چې د هغې جرړې په شپږم اسمان کې ده او تنه یې په اووم اسمان کې ده. او د دغې بیرې پاڼې د اتي د غوږ عمره یو پاڼه ده. او بیرې پکې بنو حجر یو قبیله ده، د هغوی چاټۍ غټې غټې دي، نو داسې غټې چاټۍ عمره یو بیره هم وه. او دا د جبرائیل علیه السلام دفتر هم دی. سدرة المنتهى، منتهى ورته ځکه وایي چې انتها پې کېږي، د ځمکې نه کم اعمال چې بره وخیږي نو سدرة المنتهى ته لاړ شي. نو په هغې دفتر کې د هغې درې کاپۍ جوړې شي، یو کاپي یو نقل دنیا ته واپس راشي، یو سدرة المنتهى کې پاتې شي، یو بره الله ته لاړ شي. او د بره نه چې کوم احکام دنیا ته راځي نو اول سدرة المنتهى ته راشي، نو هلته هم د هغې درې کاپیانې جوړې شي، یو کاپي په بره لاړه شي، یو ځمکې ته راشي، یو دفتر کې پاتې شي. لکه دا د الله د قدرت یو عظیمه ډاکخانه ده، د اعمال او د احکام او انتها په دغه ځای باندې کېږي. د اووم اسمان باندې چې کومه کعبه ده، نو فرشتې د نور په دریاب کې غوټه ووهي، غسل وکړي، د نور احرامونه واچوي او د دغې کعبې نه چاپیره طواف کوي. نو جبرائیل علیه السلام وایي چې د کم وخت نه زه پیدا شوی ما، د هغې وخت نه زه روزانه وینم چې اویا زره فرشتې د نور په دریاب کې غوټه وهي، د نور احرام اچوي او د دې کعبې نه چاپیره طواف کوي، خو د دې اویا زره کسانو دوباره بیا نمبر نه راځي. د فرشتو شمیر څومره دی یو الله ته معلوم دی. سدرة المنتهى نه رستو پیغمبر علیه السلام په مخ کې به سفر کوي، نو جبرائیل علیه السلام خو د ځمکې نه سدرة المنتهى کې په ملګرتیا کې تللی دی ورسره، خو د سدرة المنتهى نه مخکې سفر چې کېږي نو یو تخت الله را اولېږو، او هغه تخت باندې شین بخمل قالین ویړ دی، او پیغمبر علیه السلام په هغه تخت باندې کېناستو، دې ته وایي رف رف. پیغمبر علیه السلام چې په دغه تخت باندې سفر شروع کو، نو جبرائیل علیه السلام ته جبرائیل راځه ما سره مخکې لاړ شه، وی دا الله محبوبه دی دی پورې خو زه تا سره رالم د الله په حکم، خو مخکې ما ته اجازت نشته، ما نه پرېږدي، دا عزت الله تعالی درکړی چې ته به مخکې ځې، زه به دې ځای کې پاتې کېږم. فرشتې د نور نه پیدا دي او انسان د خاورې نه پیدا دی، خاکی دی، خاک خوره. دغه سدرة المنتهى سره پته ولګېدله چې خاکی مخلوق انسان کامل په درجه کې د فرشتو نه ډېر اعلی دی، د فرشتو سردار په ځای پاتې کېږي، پیغمبر علیه السلام خاکی مخلوق دی، کامل انسان په بره باندې لاړه نو فرشتې لاندې پاتې دي او پیغمبر علیه السلام مخکې لاړه. سمزل چې وشو، جبرائیل خو په خپل دربار کې پاتې شو، خپل دفتر کې پاتې دی او پیغمبر علیه السلام مخکې روان دی.
داسې کر کر آواز یې واورېده. دا قلم چې لیکل کوي نو دی کر کر کوي، نو داسې کر کر آواز یې چې واورېده نو جبرائیل علیه السلام ته آواز وکوي، جبرائیل دا د کر کر آواز مې واورېد، دا څه شی دی، دا څه آواز دی؟ نو جبرائیل علیه السلام د خپل دفتر نه ول آواز ورکوي، دا الله محبوبه د الله د قدرت 12 قلمونه دي، 11 قلمونه په قلار خاموش پراته دي او 12م قلم ما کان و ما یکون لیکي. نو دا د قلم آواز دی ته وایي صریف الاقلام، ته صریف الاقلام مقام ته ورسېدلی. جبرائیل علیه السلام خپل دفتر کې دی، پیغمبر علیہ السلام په لاره په سفر کې له आवाज اوري. اوس نوې جدید آلات رااله نو تاسو که نه منله اوس به ومنئ چې سړی په سفر باندې کور سره خبرې کوي نو کولی شي. موبایل دی، دا الله د قدرت نظام دی، هغه بغیر موبایل دا آواز زی راځي. سدرۃ المنتہا کې جبرائیل او پیغمبر علیہ السلام په لاره باندې دی، کومې پورې چې الله یې غواړي هغه ته روان دی او په لاره یو بل سره خبرې کیږي. دا صریف الاقلام مقام دی. دینه پس پیغمبر علیہ السلام جنتونو تم ورغلی دی، د دوزخونو معاینه هم کړې ده. د جنت حورانې خبر شوی وي چې الله خپل محبوب راغواړي، هغوی د ډېرې خوشحالۍ نه هلته کې یو جلسه جوړه کړې وه، یو اجتماع وه او د جنت حورانې ټولې راجمع شوي دي. نظمونه هم پکې ویلي کېږي، جلسو کې نظمونه وي، هلته هغوی په جنت کې هم نظمونه وي. وی نحن الخالدات فلا نبید ابدا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن الرازيات فلا نسخط ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا لا نرب لا اله الا الله لا اله الا الله. د جنت حوران لګیا دي دا شیرونه وی. جبرائیل علیہ السلام आवाज ورکړي چپ شه، سید البشر تشریف راوړی دی، ټول خاموش شولې. پیغمبر علیہ السلام ورغی، حوران غیر چاپیره ودرېدلې. پیغمبر علیہ السلام ورته وکتل، وی ډېرې خشته یې، الله نور هم خشته که او زما امت در باندې الله ډېر خوشحاله کا. داسې یو چالاکه غوندې پکې رامخکې شوه. د الله محبوبه ما به د قیامت پر ورځ چاله ورکې، ورته یې داسې وکتل، تا خو به بلال له ورکومه. ناغې داسې مخ داسې اړخ ته کو، پلو یې داسې ایله بیله تور غلام له حبشي له مې ورکوي. وی ته پکې له اخوا دېخوا کې چې هغه دې هم قبلوي او که دې نه قبلوي. او بیا ورته وفرمیل چې نن خو بلال د رنګه تور دی، خو د بلال د بدن ټول توروالی به راغونډ کړي شي او د جنت حورانو له په تندي خال کېږي دي چې د هغوی حسن پې زیات شي. بیا یو خشته بنګله وه، پیغمبر علیہ السلام وکتل دا محل او دا بنګله د چا ده؟ وی دا د عمر بنګله ده. پیغمبر علیہ السلام ور روان شو، زر ته نه واپس شو. عمر ډېر غیرتي دی، هسې نه چې وایي چې زما بنګلې ته بې تپوسه ولې ورغلې، واپس شو ته نه. په سباله باندې واپسی چې وشو نو عمر ته وی عمره په جنت کې مې ستا بنګله ولیدله، خو ورتلم خو زر واپس شوم چې عمر غیرتي دی، هسې نه چې وایي چې زما بنګلې ته بې تپوسه ولې ورغلی وې. دا الله محبوبه دا خو ستا په وسیله باندې ماته ملو شوې ده، که ته ورغلی وې زه خو به ډېر خوشحاله شوی وم. جنتونه هم وکتل، دوزخونه هم وکتل. بیا مخکې ته نه سفر شروع دی. بیا حجابات شروع شو، د نور پردی دی او یا زرا حجابات دی او هغه د حجاباتو نه دوه لاسونه راښکته شو او پیغمبر علیه السلام یې په لاسو کې واغشته، برکم ځای پورې چې الله غوښته نو هغه ته ورسوو. تخت په ځای پاتې شو او نورانی لاسونه دي، په هغې کې پیغمبر علیه السلام مخکې لاړ. اوس دغه ځای کې د الله او د پیغمبر علیه السلام ترمنځ د راز او د نیاز ښکلې ښکلې خبرې شروع شولې. الله تپوس کوي محبوبه
یو دوست چې بل دوست لذي نو د ځان سره څه تحفه او ډالۍ موړي که نه نو ته چې د دنیا نه راتلې مال راتلې نو مال سره ډالۍ راوړې ده وی الہ العالمین او ډالۍ مې راوړې تشنیم راغلې ما ځان سره څه راوړي دي وی څه ډالۍ دې راوړې ده وی التحیات لله والصلوات والطیبات زما تمام عبادات بدنی قولی مالی دا ټول ستا د پاره دي محبوبه ډېره ښکلې ډالۍ دې راوړې ده او ما ته قبوله ده او زه په بدل کې زم څه در کوم السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته په بدل کې دا ځان سره والا زما له طرف نه پتا سلامتیا ده السلام علیک ایها النبی د سلام ډالۍ تحفه په بدل کې الله ورکړله ورحمت الله رحمتونه مم درکړل وبرکاته برکتونه مم درکړل اوس پیغمبر علیه السلام ډالۍ یوازې ځان له نه قبلوي امت لم پکې برخه کوي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین لومبنی سلام چې الله ورکوي دا زما ځان لنا السلام علینا نو په علینا کې ټول ګناهګار امتیان ځان سره یو ځای کړل چې دا تحفه زما او زما د ګناهګار امتیانو په شریکه شوله وعلى عباد الله الصالحین په دنیا کې هر ځای کې چې نیکان دي هغوی انبیا یاد کړو بیا فرشته وی اشهد ان لا اله الا الله نو من چې دا التحیات وایو دا د هغه ځای د الله او د رسول الله د خبرې اترې دي او موږ له التحیات تشهد جوړ شو هر ځای چې څونه خبرې کېدې نو پیغمبر علیه السلام به امت را لو بخه امت را لو بخه د امت خبره وه هر ځای کې د امت نو الله پاک ورته فرمایي چې محبوبه ته خو د امت فکر ډېر کې نو دومره یاد ساته چې زه به ستا دومره امت وبخم چې ته پرې رضا شې ته خوشحاله شې هلې به کار کېږي الهه چې داسې ده چې ته ما خوشحاله نو زه به تر هغې نه خوشحالېږم چې یو امتي مې بهاري چې ټول راله جنت ته دننه کې هلې به خوشحاله یم ولسوف یعطیک ربک فترضا دومره امت به در وبخم چې ته به پرې رضا شې وی زه به هلې رضا کېږم چې ټول دننه کما بیا د امت د پاره خصوصي تحفه د مانځه ډالۍ ورکړې شوله چې امت ته لاړ شي نو امت ته به ووایي چې 50 لمونځونه به کوې پیغمبر علیه السلام د هغې ځای نه واپس را روان شو اوم اسمان ته چې راغی نو ابراهیم علیه السلام تپوس که څو شوې 50 لمونځونه یې راله راکړلو نو ابراهیم خو خلیل الله دی او خلیل دې ته وایي چې د دوست په خبرو کې خبرې نه کوي اسې مو نه وایي او چې شپږم اسمان ته واپس راورسېده نو موسی خو کلیم الله دی خو کلام به کوي خبرې به کوي هغه تپوس کوه څو شو وی 50 لمونځونه نو موسی علیه السلام ورته 50 لمونځونه ډېر دي امت کمزور دی او 50 نشي کولی واپس لاړ شه ورته چې دې کې لږه اسانتیا او که کمې کراته نو د موسی علیه السلام په وینا باندې پیغمبر علیه السلام واپس لاړ او الله ته وی چې الهه زما امت کمزورې دی 50 لمونځونه نشي کولی نو 5 ورته معاف کړې د 5 مې راته پرېښودل نو چې واپس موسی علیه السلام ته راغی موسی علیه السلام یې څه شو یې 15 څلوېښت شو امت کمزورې دی نشي کولی بیا لاړ شه نو بیا لاړه نو 5 یې معاف کړه نو 9 ځله پیغمبر علیه السلام د موسی علیه السلام په وینا لاړه نو په 50 کې 5 کټ کېدل نو اخر کې 15 پاتې شو موسی علیه السلام له چې راغی وی 15 شو امت کمزور دا 15 نشي کولی بیا لاړ شه ورته ووایه چې دا کم کا یاره بار بار ورالم او 15 کموي نو دا کو دې 15 کې ورته یم چې دا مې ورته چې ځاړو کومه بیا به انعامات په څه غواړو ما له حیا راځي بیا نه وایم چې کم کا موسی علیه السلام سره د خدای خو کی دا منځونه کم که کنی موږ 50 نشو کولی د جمعه ډیګه کې خارو پرې وته مړه شول نه پکې څخه شوی و نو ما خلکو ته وی د درو ورځو منځونه راوګرځوي نو ما هغه 15 منځونه چې ما راګرځول نه زم پېستل شوم نو مې موسی علیه السلام سره د الله خو که موږ 15 نشو کولی 50 به څنګه کولی
نو پنځه پاتې شو. موسی علیه السلام ورته نه واپس لاړ شه. نو موسی علیه السلام په وینا باندې پیغمبر علیه السلام بیا لاړو. نو الله ته تپوس کوي نور څه وی دا نور کمی درخواست نه کوم، خو یو بل درخواست مې اوس راوړی دی. اول دې راته حکم وکړه چې 50 وکړه او په 9 درخواستو دې 15 کړل. نو اوس تپوس کوم چې په دې به ثواب څونه راکې. یا الله ورته فرمایي چې لا یبدل القول لدی، زما قول بدلیږي نه. ستا امت دې 15 منځونه وکړي، زه به د 500 ثواب ورکوم. نو د 500 منځونه ثواب دې امت ته په 15 باندې ورکړي. یو نیکي وکړه، یو پلسته. منګ د پاره خو کمې وشو، د 500 نه 15 شو. وګوره پیغمبر علیه السلام کم کړي نه دي. د شپې به مونځ یې وکړه، بیا به وده شو، بیا به مونځ یې وکړه، بیا څو ځله به پاڅېده. نو د شپې مونځونه یې کول، د سحر اشراق یې کو، نو چاشت یې کو، نو ماسپښین نه مخکې کول، مازدیګر نه مخکې کول، ماښام ماسخوتن 50 یې پوره کړي دي. پیغمبر علیه السلام په خپله 50 پوره کړي دي، خو موتا دپاره اسانتیا د 50 نه دي، 15 دي. واپسې بیا وشوله. پیغمبر علیه السلام ځمکې ته را ورسېده او بیا په براق باندې سور شو د بیت المقدس نه مکې مکرمې ته را روان. په لاره باندې یو قافله ده چې د شام نه مکې ته راځي، د اوښانو باندې بار کړې غلې دي، او د قافلې والا نه یو اوښ په لاره رک شو او بیا پیدا شو. او مخکې چې کوم اوښ را روان دی نو هغه خاکي رنګ دی، او قافلې والا نه تپوس وکړه، هغوی ته موږ به 3 ورځې کې د مکې ته رسو. د سحر نه مخکې پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې ته واپس را ورسېده. ام هانی بیبي ته الوی چې بیګا د شپه کې داسې حالات واقعات پیښ شو، او ته دې خلکو ته الموایا اوس به د پورې مسخرې کوي، خندا مسخرې به د پورې کوي، دې ته الموایا. پیغمبر علیه السلام وی نه د الله د طرف نه ما ته عجایبات خولی شي، دا به خامخا ویما. نو پیغمبر علیہ السلام خلق ته حال بیان که چې بیګا شپه کې زه بیت المقدس ته تلیما، اسمانونو ته د اسمانونو نه په بره هم تلیما. خلقو د ډیره تعجب نه په لاسونو کې د خپل سرونه ونیول، های دا دې څه وایي، په یو شپه کې بیت المقدس ته تګ کیدی شي؟ بیت المقدس خو ډیر لرې دی، او د دې نه پس لا اسمانونو ته تګ هم راته یادوي. دا خو نه منو. ابو جهل واورېدله، هغه هم خندا وکړله و پورې. ابو بکر صدیق له ورغه راشه که نه وی نن دې اشنا څه وایي؟ وایي چې شپه کې بیت المقدس ته تلیما، اسمانونو ته تلیما. وی که د الله محبوب فرمایلی وي نو بلکل زه یې منم، دا رښتیا دي. د دې نه پس دې صدیق شو، تصدیق کوي. بیا کافران وی اسمانونه خو لیدلی نه دي، خو بیت المقدس خو لیدلی دی، که نه موږ تللی یو. ته راته وایه چې بیت المقدس حالات څنګه دي، څو دروازې دي، کم طرف ته مخ دی، کم طرف ته دي، ستنې برجې پکې څومره دي. نو پیغمبر علیه السلام وی ما بیت المقدس ته ډیر کتلی نه و چې دا خو زمینی حالات دي، د دې رانه څوک تپوس به نه کوي، او آسماني حالات مې ټول کتلي هم یاد کړي دي، خو دا زمینی حالاتو کې بیت المقدس خو ما داسې په غور کتلی نه دي، او دې خلکو د زمینی حالاتو تپوس شروع کړ. نو دغه وخت کې الله پاک دا بیت المقدس راوړو، او بیت الله نه مشرق طرف ته جبل ابي قبیس غر دی، دا شاهي مهمان خانه چې پیدا دقه دی کې ورته بیت المقدس کې خود ګوره ورته چې دوی څه تپوس کوي جواب ورکوه. نو کافرو به تپوس کو، پیغمبر علیه السلام به مخامخ کتل جواب به ورکو. نو دا بیت المقدس تمام حالات خلکو ته وویلی شي، هغوی او داسې ټیک ده. وی نور څه عجیبه خبره شته؟ نو پیغمبر علیه السلام وی یو په اوښانو یو قافله ده، هغوی را روان دي، مخکینی اوښ چې دی نو په هغې باندې 2 بورې پرتې دي، د رنګه خاکي دي، نور ورپسې دي، او د چهارشنبې په ورځ باندې به مکې ته رارسي.
دا حال چې بیان کنو خلک وې اوس به انتظار کوو چې دا قافله راشي چې دا رښتیا دي که دروغ. په درېیمه ورځ باندې د چهارشنبې ورځ ده او مازدیګر شو قافله راونه رسېده. پیغمبر علیه السلام یا الله دا انور ودروه نور ډوب نشي که نور ډوب شو قافله ماښام راشي دا خلک بوی چې دروغ دی ویلي دي. الله نور ودرو نور حرکت نه کو هم په هغه کیفیت چې څنګه پیغمبر علیه السلام فرمایل قافله راورسېدله خاکي رنګ اوښ مخکې دی 2 بورې پې پرتې دي. د مکې خلک ورله تپوس یې که په لاره د نه اوښ ورک شوی و او بیا وروسته پیدا شو او دا حالات او واقعات په دې یو شپه کې شوي دي. دا به څونه وخت کې شوي؟ دا ټول په 3 غنټې یا 4 غنټې کې شوي دي. داسې نه چې په دې کې کلونه تېرې شي. الله پاک دا فاصلې راغونډې کړلې او د ځمکې او د اسمان هغه رفتار یې ورته ودرو نو په 3-4 غنټې کې دا تمام حالات او واقعات شوي دي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام پاکی ده هغه ذات لرا. سبحان الذي پاکی ده هغه ذات لرا اسرى بعبده ليلا چې د شپې په حصه کې خپل بنده بوتلی دی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد الحرام نه بوتلی دی مسجد اقصا ته الذي اغه مسجد اقصا بارکنا حوله چې دا غي نه غیر چا پیر من خپل برکتونه اچولې دي لنريه من آیاتنا دې د پاره چې اوخیو من خپل محبوب بنده ته من آیاتنا د خپل قدرت عجائبات وته اوخیو انه هو السميع البصير بشک دا الله پاک هو السميع دې اوریدونکي دي د اقوالو د بندیانو چې د معراج په باره کې دا خلک کمې خبرې کوي البصير او دې لیدونکي دي د حالات او واقعات د دې خلکو انه هو السميع البصير بشک دا الله اوریدونکي او لیدونکي دي. او کپا انه کې دا هو ضمیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجی شي. بیا انه بشک دا پیغمبر علیہ السلام هو السمیع دی اوریدونکی دی په تسمیع د الله سره الله وت اوری البصیر او دی لیدونکی دی په تبصیر د الله سره الله وت خی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.